بسم الله الرحمن الرحيم اولما اصابتكم ایا هر کلا چور سید تاستا مصیبت قد اصبتم تاگی سرا رسول او تاسو مثلها دو چند دی قلتم وی تاسو ان هذا دکم زین راغه قل ورتو یا هو من عند انفسکم داستاسو دا عمل د وجنا ان الله یقینا الله على كل شيء قدير پاره سزبانه قدرت والده وما اصابكم غچرسیدلی تاسو ته یوم التقى الجمعان هغه چې رسیدلی تاسو ته پرز د مخامخ کېدو د دوه ډلو فباذن الله حکم د الله وليعلم المؤمنين او د پاره چې ښکار شي مؤمنان وليعلم الذين او د پاره چې ښکار شي هغه کسان نافقو چې منافقان دي وقيل لهم ويل شديتا تعالوا راشي قاتلوا في سبيل الله جنگو کوي پلار د الله کې او ادفعوا یا دفاع کوي قالوا وايدي لو نعلم قتالا لاتبعناكم کچرتا پویدلې مونږ په جنگ باندې نو خامخا تابعداري بکړې و مونږ تاسو هم دیل الكفر کفر تا یوم ازن په دغه ورځ باندې اقربو نزدیدی منهم للایمان د دین ایمان تا یقولون وایدی بافواههم بخلوق پلو ما لیس فی قلوبهم آغا چې نوی پزلونو دی کې والله اعلم بما یکتمون الله پویږي پاغه سبانه چې پټي دی الذين كسان قالوا چې وایل اخوانهم رونو خپل ته وقعدوا او ناس دی بخپلا لو اطاعونا کچر د تابعداري کړو تاسو مونږه ما قتلون نه بوي وجل شوي قل ورتوا فدروا عن انفسكم الموت لری کید ځانونو خپلونه مرګ ان کنتم صادقین کچرته تاسو رښتینی ولا تحسبن الذين غمان مکوي هغه کسانو باندې قتلوا چې وجل شوی دی په سبیل الله پلار د الله کې اموات ابسمړ بل احیاون بلکې ژوند دي عند ربهم پنځ در خپل یرزقون رزق ورکول شي دیتا فرحین خوشالي حاصلې بما باغ سبانه آتاهم الله چې ورکړي دیتا الله من فضله د فضل خپلنا ويستبشرون وزير اخلي بالذين دغ کسانونا لم يلحقوا چې ندي او زي شوي چې ندي ملاو شوي بهم دي سرا من خلفهم رستو دینام الله خوف دا چې نبی یرا علیم پتی باندې ولا هم یحزنون او نبی دی عمجنا